شهریار افریدي صاحب چې په کومه انټرویو کې هم مونږه کتلې د نوغه وایي چې رجی د کوهاټ د پاکستان یو روپې په ما باندې د خپل مور زنا او د مور نکاح ته ډېر لوی قسم چتوي هغه ډېر لوی قسم ده نو مونږ داسې ویل شو چې امجد افریدي صاحب الله حاضر ناظر غني او داسې قسم راويچت کی چې رجی د کوهاټ عوام حق چې هغه ما خړلې نو ماته دی بیان را بخي زه تاسو میډیا ولا تیاریونم تاسو خپل لکه څه کار نه کو بس یو نه یو پښتنه کو بل نه بل په دې خودونه غلو اکثر خلک دا وایي د الیکشن ورځ شپې دی لازمي خبره دا خبره اترې هم په امدې باندې کوو چې رجی دا کار ما کړه یو راځي په تیر کار باندې داوا کوي بل راځي په تیر کار باندې واده او داوی خلکو تور کوي سم محسوسوي سوای چې دا کوهاټ کې کم تیر شوی کارونه دي د دې کریډټ کمه پټه ته زیات ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هله او احترامات قدرمنو سید ورکزه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دا وخت را سره موجود د کوهاټ یو نامور شخصیت امجد افریدي صاحب چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی د پاکستان پیپل پارټي نه د تعلق لري د سره خبره اترې کومه د کوهاټ چې کوم موجوده صورتحال دی او په کوم نظر باندې دی ته ګوري آیا د موجوده صورتحالونه د تیر وخت نه دی په خپل ذات باندې مطمئن هم دی یا امجد صاحب ډیره زیاته مهرباني د بیزي شیډول یو وخت راکول یو سات موږ سره شریکولو تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلو د کې موته ګډي خبرې ده ها مهرباني دا راته امجد صاحب چې اکثر خلک دا وایي د الیکشن ورځ شپې دی لازمي خبره دا خبره اترې هم په امدې باندې کوو چې رجی دا کار ما کړه یو راځي په تیر کار باندې داوا کوي بل راځي په تیر کار باندې واده او داوی خلکو تور کوي سم محسوسوي سوای چې دا کوهاټ کې کم تیر شوی کارونه دي د دې کریډټ کمه پټه ته زیات ورکوي او کمه پټه نه زیات مطمئن چونکه استاسو خپل تعلق هم د پاکستان پیپل پارټي سره ده ما خو پیپل پارټي اوس جوائن کړی تقریبا یو نیم کال کیږي دې نه مخکې ما درې ځلې په دې حلقې باندې ایز صوبایي اسمبلی ممبر منتخب شوم خو ترقیاتي عمل متوي نو څه ضرورت چې کومه پارټي کړي یا چا کړي دا خو ریکارډ روبوسو زه به تاسو یو مثال درکم وفاقي وزیر شهریار افریدي صاحب چې زمیر ګل ډیم ما جوړ کړی دا وخت یې منه ونه چې د ټندر شوی د پاکستان تحریک انصاف بیخي جړم نه وي په خو خیال کې نه و چې په دې صوبې کې و طریقې وخت دې ټندر شوی د کریډټ اخلي دا شونته نادرا افیس ده نادرا افیس د خپل ریجیکټ کړی دا حکومت نه بیا د حکومت ختمېدو او میاشتو بعد بیا مو پرسنلی هغه کې افورټس کړي منځوري مې اخیستې دی چې مو کړی دا خوشحال بورګ بول نه دی چې مو کړی نو یوسف رضا ګیلانی 2009 کې د افتتاح کړی او پاکستان تحریک انصاف 2013 کې راغلی نو 2009 کې دا چیته و خو دوبۍ کې د مزدوري کوله غریب هغه وخت کې او چې کوم به وزیر اعظم نواز شریف راغلو منصوبه اعلانات وکړو عین تاسو مخ کې دي نن سبا خو رائټ ټو انفارمیشن ده زه تاسو میډیا ولا تیاریونم تاسو خپل لکه څه کار نه کو بس یو نه یو پښتنه کو بل نه بل په دې خودونه غلو تاسو رائټ ټو انفارمیشن ته لیټر ولیکو چې دا کوم وخت کې دې ټندر شوی وخت یو ګورو چې فدرل منسٹر څوک ایم پی ای څوک ایم ان ای څوک تاسو پته ولګي خجډه مهرباني د میډیا خو کار هم دا غږی چې یو نه تاسو کې د بل نو کې د میډیا خو کار هم دا غږی چې یو بل نه خبر راوخلي کو ګورو څه خدمات چې کوم حادثات دي د په کوهاټ باندې ډیر زیات راځي دا اولنې مسله نو په نږدې وختونو کې کومګه چې یو بم چې کوم د ګرنیټ حمله موږ ورته ویل شو هغه هم شوی و دا بار په تاسو باندې کیږي آیا دا سوای چې دا مخالفین دي کا په خپل باندې دا کار کیږي دا کس تاسو ته معلوم دی یا تاسو ته معلوم نه دی حکومت په دې کاروایی کې ډیر زیات ناکاره پاتې شوی چې دا نه معلومیږي او هغه کس تاسو ته نشي رامخته کېدلی دا حکومت په دې کې فیل شوی ده حکومت په دې کې ټوټلی فیل ده او دا یو مسله نه دا 2009 نامو سره دا سلسله روانه ده امام والد صاحب باندې اٹیک وشو بیا مو فلور مل باندې راکټ لانچر حمله وشولې بیا امیر سی ان جی باندې راکټ لانچر حمله وشولې بیا په مو باندې ډاز وشو هغه باندې مو په کور باندې ګرنیټ نو شو بیا په سی ان جی سټیشن باندې دا یو سلسله روانه ده او د دې کرتا درتا یا کزوین چې دا کریډټ اوس چاته سي نو دا کریډټ هر څه ختم شي او دا د پاکستان تحریک انصاف دا تیر رژیم چې تیر شو په دې کې د مراد سیدم ذمہوار ده او هغه ادارو چې چا دوته اجازهات ورکړای چې د روشي او د ځکه د سیټل شي د کې هغه ټول ادارې شامل دي چې چا دوته اجازهات ورکړای او د لروتلو ته دوته لیار ورکړی ده
لہذا دا بدامني به کیږي او دینه به زیاته کی دینه به زیاتیږي دا به کمیږي نه د نه زیاته هم خبر کول تاسو چې د میډیا کار هم دا دی چې یو نه یو تاسو کې بل نه بل خلک دا معلومات کول غواړي چې رجی د امجد افریدي صاحب تعلق د پاکستان پیپل پارټي نه دی د عباس افریدي صاحب تعلق چې کوم دی هغه د نون لیگ نه دی او په یو بینر باندې په یو سټیج باندې په یو فارم باندې خلکو سره کمپین کوي سو ویل غواړي د متعلقه کا د نون پارټي ټیکټ باندې ولاړ مې کته نه صرف کمپین نه کولو خاجي لکه څنګه ګوهر سیف الله او جوهر سیف الله د جمعیت علماء اسلام سره دي خو جوهر سیف الله صاحب آزاد کینډیډیټ دی ګوهر سیف بخسر کمپین کوي ځان دغه شون د پاکستان پیپل پارټي سره او د نون سره کاچې ته نون نه ویلوړ بیا مو کمپین نشو کولای او نه مې کولو موږ پارټي خپل پالیسی دي خو ګورو بل طرف ته یره جی د پارټي په ټیکټ باندې هم عباس افریدي صاحب مخکې صدا سه الیکشنز کړي دي دا خورتنه شویل چې یره جی پارټي سره بے وفایي وکړه او په آزاد الیکشن په آزاد ټیکټ باندې ودرېدلو نو دا غي باوجود چې تاسو کوم خبره سپورټ ته هغه خټیک ته خدا سه ورته ویل چې یره جی پارټي سره لګ بے وفایي وکړه هغه ته پوه شو عباس افریدي پوه شو خاجي هیڅ نه مو څه کار نشته سپورټ خو تاسو شته لګیدل مو خپل سپورټ د خپل سپورټ کوم هغه کوېشن ته هغه نه پوښتنه وکړه خاجي نون سره بے وفایي کړي کا وفاداری کړي مو سره څه مده مو سره خپل پارټي خبرې وکړه خاجي ها راځو په خپل پارټي باندې خبره اترې کو د کوهټ ام ان اس څنګه تاسو هم ویل چې رجی دا کار نه دی کړی اغه داوی کوي چې رجی دا کار ما کړی دی دا کار ما کړی دی تاسو هم ویل چې رجی ریکارډ متعلقه تاسو دا خبر چیک کړئ بیا په اغه ځای باندې افتتاحګانو باندې کله کله مسلې راشي بورډ څنګه اغه لګوي د اغه ځای فوټیج د اغه ځای فلمونه ډاکومنټري اغه جوړوي تاسو ورته ویل نه دي چې رجی دا خود ته مو ته بالکل ویلی دي او مو برملا زهري جلسې کې د اعلان کوم چې په خپل سکیم باندې د بلچ تختې نه پرېږدم او د بلچ په سکیم خپل تختې نه لګوم لکه هغه د 15 کلو ریمینینګ ګیس افتتاح کړي ریمینینګ بقایا جات اکلو ته مو ګیس کړي او هغه ریمینینګ د افتتاح وکړه حکومت بدلې دوه بعد چې د وفاقي وزیر داخله جوړ شو ا ریمینینګ کلی کې 4 انچ کې کوم سیوینګ وشي هغه باندې 1 انچ 2 انچ پایپ وشي نو د تر کوم نو په کور اخلاقی تور باندې او د دې وکیل دی ګیس افتتاح کړی دا غي نامه د سیاب ویلج افتتاح کړی باقاعده خو نه ګیس ته او نه پایپونه شته او نه پاغي باندې عملی کار شته د په خبرو کې د په کال کې او د فیل کې ډیر تضاد ده او دا تاسو ته خو پته لګیږي چې به مو غریب شمه داري نه ما یې خیده ها امجد صاحب کو ګورو د هر چې کوم لوی پارټیان دي د هر د ام ان ای کینډیډیټ شته په کوهټ باندې کو ګورو پاکستان پیپل پارټي په ټول وطن باندې ډېر لوی خدمات لري لوی پارټي ده د ام ان ای کینډیډیټ د پاره سوچ تاسو نو کړه نو چې کله الیکشن وڅ کینډیډیټ خپل ودرېږي تاسو ته پته ولګي ها سې اراده مشته د ام ان ای کینډیډیټ د پاره مخ تاسو لاندې خلاص کړ چې کله الیکشن کیږي خو پته ولګي چې کینډیډیټ ستا کنه امجد صاحب کو ګورو په دې علاقې باندې خدمات هم زیات دي د خلک لري خوشاله هم ډیر زیات دي په دې علاقې باندې اکثر الیکشن کوي خو چونکې دا وخت معلوماتو تر مخه خلک دا سوي چې فیصله د پی کې 89 کړي سو ویل غواړي بالکل ټیک فیصله مې کړی د پی کې 89 نه الیکشن کوم او خپل زوی بابا رزیم د خپل زړی حلقې نه الیکشن ته ودرم او ان شاء الله به دې حلقې نه کنټیسټ کوي زه به دې حلقې نه کنټیسټ کوم د دې حلقې خلکو تاسو سره مینا ډیره زیاته ده دا خو تاسو ته که آزاد وای کومه پارټي وی سپورټ درکوي بابا رزیم صاحب د دې حلقې نه خپل سیټ تاسو چې کوم خدمات دی هغه په وجه ترلاسه کوي سمو خیالات چې هغه خلک به دومره مینه د دې په شان در کې هغه خلکو اوس متدینه مینه ځکه چې تر کوي چې هغه مو هلکا وکړه چې باغیل کې مو څوک خدمات کړی دي هغه خدمات ته هغه ګوري نو هغه ځکه مو ته ویلکم کوي د میر الیکشن کو ګورو بابر اعظم صاحب د ساجد اقبال صاحب په مقابله باندې سیټ د پی ټی آی ترلاسه کړو او تاسو چې کوم بچي او هغه تر نه پاتې شو سوال غواړي چې رجیدا سه خو نشي چې د پی ټی آی سیټ په دې ځای کې وزي دا کې د چې مو خپل کمپین هم ډیر لیټ شروع کړو او بل ډیر اوور کانفیډنٹ تاسو ها ډیر اور کونټ مو خپل څه غلطي دغه وجه نه مو د سیټ بوای کړي کړي نور کته وګره 700 ووټونو فرق د سره فرق نو ټیک ټاک بابر مقابله کړی ده او الیکشن کې زه لیټ ذکر وغلم چې یوم تاسیس جلسه و د پیښور کې د کوهټ په امنګانو کې تاسو پټین علاوه کپتا سو فیصله پرېږدو چې عباس افریدي صاحب شهریار افریدي صاحب جوهر سیف الله خان څوک در تخکاری چې رجیدا د کوهټ امن جوړیدل شي زه څه نشم ویل دی باره کې دا خو چې الیکشن وشي فیصله وشي چې کوم څوک خوخی کوم چا باندې اعتماد کوي دا خو د ووټ طاقت نه سړی امن جوړیږي خواهش باندې نه جوړیږي نه مو په خواهش څوک امن جوړی دی شي نه مو په خواهش څوک چاته ووټ ورکوي
عباس افریدي صاحب چې د هسپتال کومه افتتاح کړې سوای چې داسې غټ غټ پروجیکټونه کوهاټ ته راشي د کوهاټ به ډېر لویه فایده ونه شي نه کې صرف عباس چې هر کینډیډیټ دا په ځان باندې فرض وګڼي دا خو افتتاح مخبل زکات پیسو نه سٹارټ کړی دی دا خو مو دی فیملی هاسپټل دا د زکات پیسو نه سٹارټ کړی دا او مرګرو تم دعوت ورکو په دې ډونیشن کې بارني خلک حساب غستل شي بالکل مخبل باندې توس په بورډ باندې وګورو اکاونټ نمبر مو ورکړی چې څوک هم شیر کړي دا خو د زکات خبره دي خو بل خبره نشته چریټي هاسپټل دا کوهاټ عوام لپاره ها سویل غواړي د کوهاټ عوام په دا وخت تاسو ګوري چې موجوده د کوهاټ کوم صورتحال را روان دی په روان وخت کې بس جوړیږي چې آیا خلک به زیات اعتماد په پی ټی آی باندې کوي په نون لیگ باندې به کوي په جمعیت باندې په پیپل باندې سویل غواړي د کوهاټ عوام تاسو د خپل اوریدل غواړي تاسو مخامخ زه د کوهاټ عوام ته دا یو میسج ورکوم چې هغه دا وګوري چې د کوهاټ ته ترقی چا ورکړي ده یا ترقیاتی عمل کې حصہ چا اخیستی ده نو کوهاټ ډېر غریب خلک دي او مو کوهاټ ډېر پاتې راغلی ده لکه ته ثوابې ته وګورې 400 ته وګورې مردان ته وګورې هغې مقابلې کې کوهاټ ډېر پاتې راغلی هغې باوجود مو چې کوم کارونه کړي دا چا نه پټ نه دي کوهاټ عوام ته مو زه دا یم چې خپل علاقې ممبر چې منتخب کو ډېر سوچ سمجھ سره دی چې دا د علاقې تقدیر دا د بچو تقدیر او دا د صوبې تقدیر بدلوي ها یو خیره تاسو کوم شهریار افریدي صاحب چې په کومه انټرویو کې هم مونږه کتل دي نو هغه وایي چې رجی د کوهاټ د پاکستان یو روپې په ما باندې د خپل مور زنا او د مور نکاح ته ډېر لوی قسم چتوي هغه ډېر لوی قسم ده نو مونږ داسې ویل شو چې امجد افریدي صاحب الله حاضر ناظر غني او داسې قسم راويچت کی چې رجی د کوهاټ عوام حق چې هغه ما خړلې نو ماته دی بیان را بخي د سیده جی دا قسمونه اخري ز قسم نخرم زه عاجز انسان مونږ به غلطي شي مونږ به کوتای شي زه قسمونه ویل خو چې وا پیسې آرامه دی وا پیسې انسان خو ډیر عاجز بوټه ده د کی کدا د قسمونه خوري د اس ځان تن دوکر کوي کوټ عوام تن دوکر کوي او پیسې او روپی خورن سبا سرهشتانه ته چې د پیسې او روپی کتلې په خپل ژوند کې یو پیسې دي چې د کتلې روپی دي چې د کتلې بالکل کتلې ده تاسو نه پوښتنه کوم مطلب زیات حساب نه ته چې ته پیسې او روپی کتلې نه جی نو چې نه د کتلې نو پیسې روپی قسم اخلي نو جایز ده کنه خبره خو ها د نور ډیره مننه ها مهرباني د امجد افریدي صاحب خبره ترې ټولو کتونکو تاسو واورېدې چې تاسو دې سره څومره کم حد پورې اتفاق لرئ د کوهاټ هر یو کینډیډیټ وایي چې دا کار ما کړی دا کار ما کړی د دوی خدمات د چانه پټ نه دي واقعي چې د کوهاټ د پاره خپل حلقې د پاره ډیر خدمت کړي دي چې خلک ترې خوشاله دي او بار بار په اعتماد کوي چې هغه د آزاد نوي کده کومه پارټي نوي چې کوم د هرې پارټي ممبر دی د هرې پارټي کینډیډیټ دی هغه تاسو ته خخ کاری چې رجی پروان وخت موږ ته دا پکار دی دا ټیک دی یا موږ ته امجد افریدي صاحب پکار دی موږ ته عباس افریدي صاحب پکار دی موږ ته شهریار افریدي صاحب جوهر سیف الله خان ستاسو فیصله ستاسو ووټ ستاسو کمنټ به د کوهاټ د خپل ضلع تقدیر او د خپل ضلع د روان مستقبل فیصله کوي یو نوی پروګرام سره خپل قربا سید ورغزی تور کې اجازت د لوی الله په امان